کو چې نه به زمونږ د غریبانو خلکو आवाज واوریدو او ډیر زر دي چې کوم د زمونږ په درخواست باندې هغه اکشن واخیستو کې د خونریزم خطر شته چې د چا په ذریعه موږ لوټلی نو موږ به خامخا دغه ګریوان ته لاس اچو دا خلاف نه دا خلک راونی سي او د دې چې چرته هم پراپرټي دي هغه سیل کوي هغه چې کوم د خلکو ته خپل کیپټل اماونټ په خپل منافع سره چې کوم د واپس کوي ځکه به دې ته خامخا مجبور کیږو چې د ایجنټ لا ګریوان ته به موږ لاس اچو نو دې نه د امن او امان یو مسله جوړیدونکې ده باقاعده چې کوم د کنه سیکشن 6 د ولګي د دې خلاف د غدارۍ کاغذ وشي دفعه د ولګي چونکه دای منی لانډري کړي دي د غریبو خلکو پیسې راواخستي او په مختلف ځایونو کې چې کوم د کنه ځان د پر انویسټمنت او د ملک نه بهر وایستلې او دا 4700 کسانو خاندانانو چې کوم د کنه انویسټمنت وو او دای دا چې کوم د کنه بهر وړي دي او خلکو ته چې کوم د کنه فراډ ور کړي دي زموږ مطالبات د حکومت نه چې د دې خلاف اکشن والي دا خلاف نه خلک راونی سي او د دې چې چرته هم پراپرټي دي هغه سیل کوي هغه چې کوم د خلکو ته خپل کیپټل اماونټ په خپل منافع سره چې کوم د واپس کوي ځکه چې دا خلک ډیر تکلیف سره مخامخ دي او خیبر پختونخوا چونکه تاسو ته معلومه ده چې په هغه باندې قسم تکلیفات راغلي دي فلټ په شکل راغلي دي د دهشتګردۍ په شکل راغلي دي او د بیروزګارۍ په شکل کې دي نو لہذا موږ ته د خپل پیسې چې څومره خلکو دي د 4700 خاندانونو دې ته د خپل کیپټل اماونټ سره د منافع واپس کړي او دغه رنګ کونډې خزي دي او هغه چې کوم د کنه خپل سونې خرڅ کړي دي خپل پلاټونه خرڅ کړي دي خپل ځای خرڅ کړي دي او هغه چې کوم د کنه دی دا لوټلې دي دې ته نه دي کتلې چې دا یتیم دی دا بیوا دی دا رنډه دی دا سشه دی خو دې هغه پیسې ته وړي موږ مطالبه دا کوو چې د پیسې د زر تر زر دینه واپس او دې ته سخت نه سخت سزا ورکړي موږ د دې خلاف چې کوم د کنه هر ادارې ته تلیو پولیس ته تلیو چونکې د زرا پولیس تعلق سره وي نو اف ای ته تلیو اف ای د ډومین نه بهر وا نو هغه نه پس مونږ راغلو په نپ کې او نپ کې باقاعده د خلاف کاروایی اوس شروع ده کو چې نه به زمونږ د غریبانو خلکو आवाज واوریدو او ډیر زر دي چې کوم د زمونږ په درخواست باندې هغه اکشن واخیستو نو لہذا مونږ دا مطالبه کوو چې را دا نپ چې کم اکشن اخیسته دارنګ د نور سټیک هولډر دي هغه د هم د غرنګ د دې خلاف اکشن والی چې مونږ لوټل شوی یو کنه دا ایجنټان ټول مونږ ته لړن خلک دي مونږ نن نه سبب دې ته خامخا مجبور کیږو چې د ایجنټ لا ګریوان ته به مونږ لاس اچو نو دې نه د امن او امان یو مسله جوړیدونکې ده مخکې پکې داسې حالات راغلي دي الله دې ونه کړي چې هغه حالت په خبره لاړه شي خو دې کې د خونریزم خطر شته چې د چا په ذریعه مونږ لوټلي نو مونږ به خامخا دغه ګریوان ته لاس اچو